السلام علیکم. زه منیس خان او نن دی د اکتوبر 14 تاریخ ډیر عجیبه یو انکشاف دی او یو نوی ډیولپمنٹ دی. یو خدا دی چې واشنگټن پوسټ چې د امریکای ټول نه غټ اخبار دی هغه یو انکشاف کړی دی او دا انکشاف هغه کړی د انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیزم د حوالې سره او هغوی ته دا معلومات د امریکای د فوجي ادارې سیټ کام د لیک ډاکومنټس نه ملاو شوي او هغوی بیا د هغې تصدیق کړی بیا یې دا سټوري کړې ده او سټوري دا ده چې اسرائیل سره د شپږو عربو ملکونو یو فوجي تعاون کونسل قایم کړی دی چې په هغې کې سعودي عرب دی، متحده عرب امارات دی، قطر دی، اردن دی او مصر دی او دا شپږ ملکونه چې دي نو دوی د غزه جنگ دوران هم په مختلف عرب ملکونو کې د دې کونسل اجلاس شوی دی او د دې شپږو اسرائیل سره د دې عربو ملکونو د دوی یو خطرې نه دا کونسل قایم کړی او هغه ایران دی. دا یو ډېر لوی انکشاف دی. نیتنیاهو تاسو خیال د اسرائیل وزیر اعظم په یو تقریر کې ویلي چې دا مسلمان ملکونه بظاهر د دې حکمرانان زمونږ مخالفت کوي خو در پرده دوی زمونږ سره شامل دي او دوی د غزه خلاف دا څه چې مونږ کوو په دې خوشحاله دي. نو دا انکشاف اوس واشنگټن پوسټ کړی دی او د ټول نه سیوا په دې کې دلچسپي سعودي عرب لي چې د اسرائیل سره دا سکیورټي کونسل دا اتحاد جوړ کړی دی. دا سټوري چې دا نو تاسو پوره تفصیل کتی شئ د واشنگټن پوسټ په ویب سایټ باندې هغې ته لاړ شئ 2 ورځې مخکې پای باندې دا سټوري شوې ده. ډېر ناشنا خبر دی د مسلمانانو دپاره. د مسلمانانو حکمرانان خو پته وه چې د مغرب غلامان دي او هغوی د هغوی د خواهشاتو مطابق فیصلې کوي. مسلمانان د فلسطین د مظلومانو سره په حق کې ولاړ دي خو حکمرانان دغسې نه دي او دا انکشاف اوس واشنگټن پوسټ کړی. دویم خبر دا دی چې تاسو به نن کتلي چې صدر ټرمپ تللی دی د اسرائیل په دوره او د اسرائیل پارلمنټ ته خطاب کوي او د هغه تقریر او د نیتنیاهو تقریر پاکستان کې میډیا برای راست ښیي. دا داسې یو واقعه ده چې د دې نه اندازه وکړئ چې په بندو کمرو کې په امریکو کم ملاقاتونه شوي او ټرمپ چې زموږ دومره صفتونه کوي نو دا بلاوجه نه ده. دا په پالیسۍ کې تبدیلي ده چې د ابراهم اکارډ سره به د سعودي عرب سره پاکستان د اسرائیل تسلیموي نو د هغې طرف ته د عوامو ذهن سازي کوي. بل طرف ته تاسو وګورئ چې داسې واقعه کو چېرې مخکې شوې وه نو زموږ مذهبي طبقې به ډېر یو قیامت په سر راغستی او ډېر احتجاجونه به یې کول خو هغه بالکل خاموش دي او د دې انکشاف عایشه صدیقي یو پروفیسره ده نن سبا په لندن کې ده هغې وی چې د دې واقعیات نه یو میاشت دوه مخکې څه وفد راغلی و د بهر نه او د مختلف مذهبي خلکو سره او مدرسو کې ملاقاتونه کړي لکه هغوی ته هر څه دم دلاسه کړې ده. نو دا یو غټ ډیولپمنټ روان دی چې نن د پاکستان په هر چینل د اسرائیل د پارلیمنټ نه برای راست د ټرمپ او نیتنیاهو تقریر خولی کیږي. هغوی عرب ملکونو د اسرائیل سره یو پټ تعاون کونسل جوړ کړی دی او پاکستان کې اوس وګورئ چې د یهودیانو ایجنټان څوک دي، سهولتکاري څوک دي او د فلسطین همدردان څوک دي. تاسو ته به ټول واضحه شي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.